بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم او تاسو خیبر پوینټ ګورئ. کتونکو، نن به یو داسې خبر باندې خبره کوو کوم چې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل شوی دی. یو داسې واده چې په ژوند کې ما هم په وړومبي ځل لیدلی او تاسو به هم په وړومبي ځل لیدلی وي. دا څنګه واده و؟ په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته د دغه واده پوره حقیقت درښایو چې دا څه قسمه واده و. او کیسه داسې ده چې په سوشل میډیا باندې یو تصویر یا ویډیو وایرل کیږي چې په هغې کې عابد نومي هلک او سدرا نومي جینۍ چې کوم دی واده کیږي، او دا په هغه ځای کې کیږي چېرته چې نشیان راوستلی کیږي د علاج دپاره، یعنې د منشیاتو بحالۍ په یو مرکز کې کیږي. د دغه واده حقیقت څه دی؟ نو موږ دغه واده له پخپله باندې تللي، دغه واده هر څه موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي. دا به تاسو ته بیانوو چې حقیقت یې څه دی. حقیقت د دغه واده دا دی چې سدرا نومي یوه جینۍ د پېښور په حیات آباد پل لاندې د حیات آباد په پل لاندې یو خیمه کې اوسېده او نشې به یې کولې او مختلف قسمه سرګرمیانې به یې کولې. بیا د پېښور سینیر صحافي، د خیبر پښتونخوا سینیر صحافي چې کوم دی یوسف جان عثمانزی، د ټولو پیله هغه ورغلو د خپل ټیم سره او کوشش یې وکړو چې دغه سدرا بیبي راولي او بحالۍ مرکز ته منتقل کړي. خو ولې یوسف جان عثمانزی صاحب او د هغې ټیم په دغه کوشش کې ناکامه شوي وو. بیا دغه شان نور سوشل ورکرز هم ورغلي وو او کوشش یې کړی و چې سدرا بیبي او د دې سره دغه ماشومه چې کومه وه هغه یو بحالي مرکز ته منتقل کړي او په صحیح توګه باندې د دې علاج وشي. خو ولې دی هم ناکامه شوي وو؟ چونکې یو بل چې کوم دی سوشل ویلفیر والا یا سوشل ډپارټمنټ والا دی هم ورغلی، خو دی هم ناکامه شوي وو. حکیم خان نومي تن چې په پېښور کې یو منشیات بحالۍ مرکز لري، هسپتال لري، هغه د خپل ټیم سره ورغلل او دغه سدرا بیبي چې کومه وه نو دی یې په مینت باندې په زارۍ باندې خپل مرکز ته منتقل کړل او دی علاج دپاره یې راوستل. د دوی سره دغه ماشومه یې هم راوستې وه او تقریبا 5 میاشتو 6 میاشتو پورې د دی علاج وکړی شو او سدرا بیبي چې کوم ده دا په مکمله توګه باندې صحتیاب شوه. بیا موږ ته دا هم ویلی شو د دغه انتظامیې لخوا چې سدرا بیبي کله صحتیاب شوه نو دی ویل چې زما خو کور نشته دی، ورونه مې نشته دی، که ورونه مې شته هم نو هغه هم د نشې په لت کې مبتلا دي او پته نشته دی چې زما ورونه چېرته دي. نو دی دا وویل دغه انتظامیې ته چې زه به اوس چېرته ځم. نو بیا حکیم خان نومي دغه د سیلف لایف فاونډیشن چې کوم مشر دی دا کوشش وکړو چې د سدرا واده وکړي او داسې قسمه واده ورله وکړي لکه هغه چې خپلو بچو له څنګه واده کړی یا خپلو لوڼو له څنګه واده کوي. نو په دغه مرکز کې بیا سیلف لایف فاونډیشن چې کوم دی په دغه مرکز کې یو بل تن چې کوم دی عابد نومي تن هغه صحتیاب شوی و چې کوم دی 1.5 کال یا 2 کاله هغه نشې کړې وې، مختلف قسمه نشې هغه کړې وې او هغه هم په دغه هسپتال کې صحتیاب شوی و. خو د حکیم خان لخوا ورته په دغه هسپتال کې د سیکیورټي ګارډ په توګه باندې نوکري هم ورکړې شوې وه. نو بیا دی دغه فیصله وکړه چې د حکیم د سدرا او د عابد واده وکړی شي. نو د دې دواړو په رضا باندې د دی واده وکړی شو او حکیم خان چې کوم دی ورله ټول سامانونه او د جهیز سامان حالان کې تر سونې پورې ورله واغستل او په خپل مرکز کې د دی واده را جوړ کړو. په دغه واده کې څه قسمه صورتحال و موږ پخپله تللي وو، دا واده موږ وکتو. په دې کې د پېښور چې کوم سیاسي سماجي او دغه سوشل ویلفیر سره خلک تعلق لرونکي خلک وو، هغوی پکې ګډون کړی وو او په باقاعده توګه باندې د دې واده ولیمه هم شوې وه. خو چونکې دلته یو داسې قسمه واده و چې موږ خو په شادي هالونو کې یا په کلو کې یا په کورونو کې غټ ودونه کتلي دي، خو داسې قسمه منفرد واده موږ په اول ځل باندې وکتو چې پکې زلمی او ناوې ناست وو او سړي هم ناست وو او بیا په یو کولو ماحول کې د دې نکاح وشوه، ولیمه پکې وکړی شوه چې څومره هم راغلي میلمانه وو خپل تقریرونه یې وکړه. نو ټول هغه شان جذباتي وو پکې او هر چا به همدا یو خبره کوله چې موږ د دې په واده باندې ډېر زیات خوشحاله وو. ولې چې موږ داسې ډېر خلک لیدلي دي چې د نشې په مرض باندې مبتلا وي یا د دې په دغه لعنت کې مبتلا وي خو علاج یې وکړی شي، خو بیا هغوی چې کوم دی دوباره خیال ونه ساتلی شي او دا خلک چې کوم دي بیا دوباره د نشې طرف ته لاړ شي. نو حکیم خان چې کوم دی د دغه ویلفیر مشر و،
د مونږ ته داسې وویل چې یاره دې له ما د جهیز چې دا کومه جوړه وه د واده جوړه چې وه دا ورله ما ځان سره خپله کورودانې بوتلې وه او ما هغې ته دا ویلي وو چې یاره څنګه جوړه دې خپلې لور له اغوستې ده نو د هغې نه ښه به سدراله اخلي او د دې واده دی ځکه چې دا کمی محسوس نه کړي چې یاره زه خپلو بچو دپاره یې څنګه سوداګانې اخیستې وي او ما دپاره څنګه اخلي نو بیا په دغه واده کې چې کوم دی د پېښور چې کوم تعلق لرونکي ایم پی ای دی ملک طارق امان هغوی هم پکې شرکت کړی و او هغه په خپل تقریر کې ډېر جذباتي شوی هم و او دا یې ویلي و چې یاره دوی سره به زه هر قسمه مدد کړم او بیا د ټول نه لوی خبره پکې دا هم مخې ته راغلې ده چې د دغه فاونډیشن لخوا دوی ته د دوی یوازې واده نه و کړی شوی بلکې دوی دپاره چې کوم دی په مستقبل کې د اوسېدو کور هم ورکړی شوی و او بیا ورته په دغه سنټر کې نوکري هم ورکړی شوې وه نو سدرا دا خبرې وکړې چې یاره زه خو په ما چې کوم مخکې ژوند تېرولو هغه یو لعنت والا ژوند و د پلونو لاندې به ومه یا به په بازارونو کې ومه یا به مې په مختلفو محفلونو کې ډانسونه کول خو ولې اوس ماته یو نوی ژوند میلاو شوی دی او په دې هسپتال کې بلکې زما خیال ساتلی شوی دی ماته نوکري زما زه چې په کوم حالت کې دلته راوستلی شوی وم نو اوس چې دلته څومره هم نور مریضان راځي څومره هم نور په د نشې په لعنت کې مبتلا خلک راځي نو زه به د هغې خدمت کوم او د هغې علاج به جاري ساتم مونږ دا هم وکتل چې دلته یو خوشګواره ماحول و د دوی نکاح وتړل شوه په دغه ځای کې او پکې مختلف خلک شریک وو بلکې ګواهان هم پکې لکه څنګه چې په یو عام واده کې ګواهان وي یا یو محفل جوړ وي مټایانې تقسیم شي خوله خوږه شي پکې د پښتنو روایت دي چې نکاح وشي مټۍ تقسیموي خوله خوږوي نو دغه شان روایت پکې هم برقرار وساتلی شو او بیا په باعزته طریقې سره دوی په خپل ګاډي کې رخصت کړی شو کور ته دغه واده په سوشل میډیا باندې د څو ورځو نه وایرل دی او په مختلفو حلقو باندې په دې باندې بحثونه روان دي خو موږ دغه حقیقت په خپلو سترګو باندې کتلی و او تاسو ته مو وړاندې کړو حکیم خان چې د دغه ویلفیر مشر دی هغه دا دغه کوي دا اوس هم دا وایي چې یاره زه به په مستقبل کې هم د دې خیال ساتم او دې له ما خپل کور سره څنګ په څنګ کور ورکړی دی چې دی پکې اوسیږي او دلته زما په سنټر کې دی کار کوي نو دغه د دې واده تفصیلاتو چې موږ تاسو سره شریک کړل نو مننه